امیر ته وګوره امیر ته خبرې مه کوئ خبرې مه کوئ اوس یې اوس پړه بیا مې وګورئ ته بیا مې وګورئ ته کتاب ته متوجه شئ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري بس देखिए और कोटे बंदे اختلاف से मौलाना से मां पर मैंने देखा अगर तो कमा मिला अगर दादी के बस दम बदे के सरे करी और दागे ना मदद रहुआ आया दिल ने सब स्टाफ का रिश्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाए چې کلک دی او ګډیر دی چې کم فصل زرغون شي او د پټي آمدن وي د پټي نه فصل زرغون شي نو که قلیل او که کثیر هغه کې معاشه تجارت والا نه یادو تجارت والا د قلیل که کثیر نو عشر وي که یوما غنم شوم په عشر ورکه او زر منو شوم په عشر ورکه او که یو دړې زرغون شو هم بعشر ورکه او د عشر مطابق تفصیل او د نسب عشر می پرون کړی دوباره ضرورت نه لري او ائمه ثلاثه او صاحبین وسره دي هغه وینا د دې لپاره یو نصاب د جهاد پنځه وسطه دی اوسه یو وسط شپږ ساعت دی نو 300 ساعت چې ورسیږي نو عشر ورکه او چې 300 ساعت نه کمی نو عشر پکې نشته باب العشر فيما يسقى من ماء السماء طبعا يا ماء جاري دیکھیں بالاتفاق عشر دل سمن او چې فکر موضوع باندې ستا قیمت لګي په بیا اخلي یا مشقت خراو دی هغې کې نصف عشر شلمن ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا عمر بن عبد العزيز وی په عسلو کې اسم نشته دقه امام شافعي او زمون امام ابو یوسف هغه په عسلو کې څه نشته لیکن مولانا سے دا عمر ابن عبد العزيز رضا ومن سره په ترمذی کې د حدیث دا اتبعته عبد الله ابن عمر روایت ومرفوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل 10 أزق ذكر في كل 10 أزق لسو مشغولو کے ذکر یو مشکلے او نورم پاکی موسیٰ دلائل اشتا بل تالی یو صحابی رسول اللہ مبارک تفصل بِإِنَّ لِي نَحْلًا نما شات مچیری إِنَّ لِي نَحْلًا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْعُشُورَ دا په مصنف د ابن ابي شيبه کې دی او په طحاوي کې دی الصحابي وتوي ان لي نحلا لما شات مچيني ويؤدي العشور نو دا مدقق دليل نو دا عمر بن عبد العزيز قول جمله اسحب جاتنا بحديث مرفوعه ومقابله لو بسيشا وبه قال حدثنا زيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم السماء والعيون فيما فأر شيء سقط السماء ما موصوله او دا قانون د جمله سره واقع شي له عائد موصول تبراجكم نو هو مقدر كم فيما فأر شيء سقطه السماء کہ سیراب کے غیل راسمان مراد نمتور دے والعیون یا چینے او کانا عصریا یا کاریزی بھی کاریز پی جانے کنا دا قرون دا ویخ نا چینا روتی بھی او باقی پٹی سیرابی گی نو پدے کے عشر دے گولا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دلیل وما سوقیه بالنزح اغا چی سیراب چیپا بورقور استوسا مشقت تے نصف العشر مائی پا میراس کے نصف مخرج دو دے او دا عشر نس دے نو دو چی نسو کی وہی شل نو شل میسابت مراد شی دور تفصیل ما پر لے دے دا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مستدل شو او مارا تقبل نور دلائل انبیلو کستاسو یادی نستا قرآن آتو حقه یوم حسواده مطلق دے
حق ورکې پرد ده لو هغې کې استثنا نه ده کړې چې د 300 ساعونه کمې 15 وسقو نه وکړه نو مه ورکوه دا پکې نشته او قرآن شریف نه مې راته بل هم ویلي وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض نو ما ده فرض العموم دي مما أخرجنا لكم من الأرض ما ده فرض العموم دي وكذا تمر عمومات دي وذا تلزم المستدلات دي ها اوس بلار شو اوس لږ وروسته لاړ شه مولانا صاحب نو بیا پکې خبره درته کومه ښه کوم ځای کې دی وروستو هغه باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة هلته لاړ شه واپس بیا راځم دې بیا راځم دا حدیث ته لاړ شه دې نه پس کوم باب دی پیدا دی که وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعد عن ابيه عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما قل من 5 ليس فيما قل من 5 أوسق صدقة د پنځو وسقو نه کم کې صدقه نشته او دې منته دا د ائمو ثلاثه او د صاحبینو دلیل زکات مراد دی او نه په کم د پنځو خانو کې ازدو چې کنډک دی کنډک د درو نه لسو پورې وي لیکن نشته خدا اله کې سوایم وي ولا في اقل من 5 أواقل د پنځو اوقیو نه کم یو اوقیه 40 درهمای نو 200 شو د سپینو درو په دې کې صدقه او زکات نشته نو ګوره دا وروستني دواړو کې په اتفاق دی خو د اقل من 5 أوسقین کې چې ویل نشته دا ائمو ثلاثه صاحبینو دلیل دی ما ته څه جواب کړو مې د دې نه غلط خپل پټی نه مراد د تجارت مراد دا جواب زمانه دی خو تاسو ته ما کړو مې دې کې تفصیل روان دي اوس به درته وایي دا د غلط تجارت ته مراد نو د تجارت غلا هغه زمانه کې وي د 15 وسقو قیمت د 200 درهم برابر نو د تجارت غلا چې د اخله خاطر د خپل پټی نه ما تجارت په حساب ده هغه د پر نصاب شرط کې 200 درهم دي نو هغه زمانه کې د 15 وسقو قیمت د 200 15 وسقه کجوري دا دی قیمت د 200 درهم برابر د تجارت لیکن دا کمزور خبره ځکه چې د کجورو قیمت خو زیاتېږي کمېږي کله چې سیزن وي نو د کجورو قیمت کمي کجوره زیات دی او چې سیزن یې ختم شي نو کجورې ګرانې شي په یو کال به یو شان قیمتي په بل کال به بل شان قیمتي نو د حضور پاک د دغې لسو کالو د مدینې د جون کې زکات مدینه کې مفروض شوی خو مکه کې خو ادا یې مدینه کې وه نو ټول هم دا 15 وسقو او کجوره ګرانه شوې ارزانه شوې نه ده دا جواب انتهایی زیات مشهور او زموږ اکثر علما دا جواب کوي زما ضرورت نه پرېږدي چې د 15 دې نه مراد طعام د تجارت مراد او تجارت په چې څومره کې نو هغه د خپل پټي هغې کې عشر نصف عشر دي هغې کې به هغه څلوېښتمه ورکړي طعام د تجارت نو 15 وسقه نه هغه مراد دی او هغه زمانه کې د 15 وسقو قیمت د 200 درهمو برابر څنګه برابر ولستاله کې سیدن کې دا قیمت او بغیر د سیدن هم زما خلنا ورته کل جواب کوم دی دا هغه دا لامر کې کړی دی مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه او نور استاد وی نور علماء اشاره کړی دا دا چې ردی صدقینا هغه صدقه مراد ده چې بیت المال لته وړي چې 15 وسقو تا کوي نو ما خلک پرې د هغه په خپل کلی کې په غریبانو ویشي او چې 15 وسقو ته ورسېږي دا غي نه زیات نو شی ډېر دی او سی بیت المال لا یوسه دا خپل جواب نو 15 وسقو کې صدقه نشته کومه صدقه چې بیت المال وي 300 ساعه عمر شي نه دي چې تدې په کوڅو کې ګرځي او صاحب ورته په مېرو کې ګرځي او په پټو کې ګرځي او په شوربه کې ډېر شي په څه خلک نو دا لک شی دی دې په څه مګر دا وسامي دا ګران کار دی دومره لږ لږ شی راغونډ بل پرېږدي دا د دغې غریبانانو د ګاونډ هم حق دی دا به هغه په خپله ورکړي او که شی ډېر نو بیا هغې کې خلک لاک کړي پټۍ یې هغې پسې ډب شه حساب کتاب پسې وکړه او بیت المال نه ته یې اوسه نو دې نه هغه صدقه مراده ده چې بیت المال نه وړي
اس امام بخاری میران مسلک دا ائمه ثلاثه و صاحبین طرف کړي نو دې سوي وکیل او توس قال ابو عبد الله هذا دا چې دی وی چې کوم یو هذا کې چاته اشاره ده دا ليس فيما اقل من خوصه اسقف ویګه کړه هاي خدای هذا نسوق مراد شو دا چې وی د فیضو وسقنا کم کې نشتا ودا تفسیر دا اول دی اول کم یو دی چې فيما مستیر شو سقط السماء والعيون او كان عسريا العشر طريق اولنا مراد دار چې قليل كثير کې شتا نو پیغمبر تفسیر وکړ چې په قليل كثير کې نشتا دی د فیضو وسقنا کم کې نشتا نو دا هذا نسم مراد شو مولانا ته وګورئ نو دی انا کله سوچ به کنه یا دا هذا نسم مراد شو دا فدا وسطنی ليس فيما اقل من 5 اوسق صدقه دا تفسیر شو دا اول لانه لم يوقف پیغمبر مبارک په اول کې تقید نه لري مطلق راوړل دي نه دی ویلي چې په څومره کې ورکه په څومره کې نه ورکه نو توقید او تقید په اول کې نه لري اول کم دی چې حدیث ابن عمر دی چې فيما سقط السماء والعشر وبين في هذا او په دې کې بیان کړی دی چې نه د پیزو وسقونه کم نشتا و وقت توقید کړی چې د پیزو وسقونه کم نشتا او قانون دا دی چې زیادت مقبولی چې څنګه کوم وخت زیادت کو کې غسی ورما تاسو ته وکړه چې امام بخاری کوم ځای کې استدلال او استنباط تراشي نو بیا ته چي نه استدلال دا قانون د تاسو ته پویو دا خبره باندې تاسو ته پویو چې سوي والزياده مقبوله زیادت مقبول دي او مفسر غالبی په مبهم باندې یو ځای کې موږ ویلو دا قاعده بالکل ویل دا چې کوم وخت یو لفظ زیادت راشي او سیقوي او تعارض پکې ني دا قانون موږ ویلو دا زیادت په قبل او کدا زیادت د ثقه نه د ضعیفي بیا بل قبل دویم دا کدا زیادت تعقبل سره تعارض لري نو بیا به دا زیادت نه قبل بیا به ګورو چې کم ضعیف دی دا هغه ته منکر وای او چې کم ثقه دی دا هغه ته معروف وای او کچر دې دواړه ثقات دي نو بیا به ګورم چې دا دی یو دی اډیر دی دا هغه یو هغه ثقه هغه بشاز شي او د ډیر هغه محفوظ شي نو ګوره دې کې د قیدی درته مطلق نه ده خبره قیدی درته مطلق خبره نه ده نو قاعده څه شو زیادت حجت ته خود چا د ثقه نمبر 1 دویم سوې زیادت حجت ته خو هغه چې دا زائد او چې هغه کم کې دا زیادت دي تراغیبت کې تعارض نه یو بل مفسر غالبی په مبهم باندې یو لفظ مبهمی بل مفسری نو قانون داره چې مونږ باغه مفسر اخر مبهم با ناقل وکلا اذا رواه روایتو کې هو د زیادت او د مفسر اهل الثبت ثقه لکه ليه مثال ورکي لکه روایت کې فضل ابن عباس چې نبی علیہ السلام لم يصلي في الكعبه فكعبه کې مونږ نه لیکل او بلال سوي قد صلى مونږ کړی دی واخذ بقول بلال وترك قول الفضل ولی فضل هغه کې زیادت نشته او د بلال باغې کې زیادت دی نو هغه له بدل ترجیح ورکوم دغه کې دې سوي وي هغه رومبنه جمله کې دا فيما سقط السماء والعيون وي هغه مبهم دی او دا مستنی کې دی چې بنزو وسقونه کم نشته دا څه دی مفسر دی دی لګورو هغه کې زیادت نشته او دې کې زیادت راغی چې بنزو وسقه کې باندې ورکه دې له ترجیح ورکړه په پوښتنه په خبره لیکن امام بخاری چې دې نه دسته هغه کېګه ما تا ګوره دې کې مبهم او مفسر دا کوم نه راغلی روبه او مبهم لري او مفسر دی هغه خو المطلق يجري على اطلاقه دی فيما سقط السماء وما ذكر الرموم راځي قليل به كثير وما سقي بالنضح فكثير قليل به كثير ما كان عسريا شكاريزي وبي مفتي نو هغه کې عشر دي قليل کې كثير ته مبهم او مفسر پیژنې کا کوي او مبهم نه دي هغه کې خو ما د پاره د عموم دي هغه قليل او كثير ټول له شامل دي هغه کې به هم د کیمرا
ایسے ابهام پکې نشته. مبهم او مفسر او پیژنه بیا خبرې کوه. اخو مبهم نه دی، مبهم هغې ته ما فيه ابهام چې معنی نه معنی د هغې په معنا معلومه ده. مبهم هغې ته وایي چې په هغې کې یو قید ذکر شوي او ما ته د قید مصداق نه معلوم. هغې کې کوم یو قید دی چې د هغې مصداق پته نه دی. اخو په خپل عموم نه جاري دی، مطلق دی راغلی دی، مطلق یجري علی اطلاقه. هغې کې نه ابهام شته دی. د کوم ځای نه پکې ابهام راغلی دی؟ ما ته وښایه یو ځای کې ابهام چې ته هغې ته مبهم وایي. اخو مبهم نه دی او چې دی بل ته مفسر دی. تاسو پوهېږئ په خبره؟ د به دا مبهم او مفسر داسې دي لکه یو نس کې راغلی. په یو نس کې یو مثال یو نظیر به درکړمه. اقیموا الصلاة مونځ وکړئ. اوس دلته کې په دې کې ابهام دی چې دا مونځ به ټول په یو ځای کومه او که دا مونځ به په جدا جدا ټیم کوم او څه به کومه، نو بل ځای ماله د ابهام پورته جو ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا. هغه ابهام ختم دی. نو دلته ابهام د کوم ځای نه راغلی دی چې ته ما ته دا خو په خپل عموم پاتې دی، معنا خو ټیک ورته. نمبر 1 دویم دا چې ته به په دویم کې زیادت دی، نو ته زیادت من حیث المعنی خبره کوې که زیادت د محدثینو دی؟ دا خو ته وایې هغه مطلق دی او دې کې دا دی چې د پنځو وسطو نه، نو دا خو د معنا زیادت دی. زیادت دې ته نه وایي، زیادت دې ته وایي چې یو دی وایي انما الاعمال بالنیات فقط، او بل دی وایي انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. دې ته زیادت وایي. یعنې په یو نفر په یو حدیث کې یو دی یو قید نی او په دغه حدیث په بل رابعه ذکر کې نو قید پکې راوړي. دې ته زیادت ویل کېږي. نو دلته کې کوم دی؟ خو جدا حدیث دا جدا حدیث. دا خو ته وایې دا د په دې مقید کوم هغه بله، نو دا ټیک ده چې مطلق او مقید ورته ووایه. لیکن ته زیادت وایې ورته، زیادت کوم ځای راغلی؟ وښایمه زیادت خو دې ته وایي چې یو نس کې یو جمله ني په بل نس کې هغه جمله راشي. همغه حدیث یو راوي پکې یو قید نه ذکر کوي، بل راوي پکې قید ذکر. زیادت خو دې ته ویل کېږي چې یو راوي پکې یو لفظ زیات نه کړي او بل پکې لفظ زیات کړي. یو راوي پکې استثناء ذکر نه کړي بل پکې استثناء ذکر کړي. یو پکې صفت ذکر نه کړي بل پکې صفت ذکر کړي. دې ته زیادت وایي. خو دا نه حدیث ده، خو دا نه حدیث د دې د هغې سره څه تعلق؟ درېیمه خبره دې قیاس ته وکړه چې په کعبه کې مونځ وکړو مونځ یې ونه کړه، هغې کې زیادت نه کوم دی. خو دا نه حدیث او دا نه حدیث دی، هغه نافي او مثبت دی. هغې کې ځکه د بلال هغې له ترکیب ورکوم چې هغه مثبت دی او د فضل هغه نافي دی. فضل خپل علم ته ګوري، چا ته؟ د هغه په علم کې رسول الله مبارک مونځ نه دی کړی او بلال ورسره هغه خپل علم ته ګوري مونځ یې کړی دی. نو یو وایي دوی کې اوبه نه دي، مګه نه ده پرېوتې، د هغه په علم کې به دې پرېوتې او بل وایي پرېوتې ده، د هغه په علم کې پرېوتې نو مثبت ته به ترجیح ورکړو. نو دا خو مثبت او نافي دي کاکاجي. دا ته څه کوې په کوم طرف لاړه؟ ته خو ډېر غټ محدث یې. دا خو نافي او مثبت نه دي، دا خو نافي او مثبت نه دي. کتاب مثال راکړه هغه څه چې دی لکه نافي. دې کې کوم ځای نافي راغلی؟ هغه ځان له حدیث او دا جدا حدیث او تعارض ما دفع کړ. زه په قلیل او کثیر کې شته یوازې دا حدیث خو نه قرآن تر زکات حق او یوم حق باندې وانفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لكم من الارض سره سکه ما اخرجتكم الارض فيه الرجل سره سکه. نو بلا حدیث دې سره پدې کې خانو کته دې سره سکه ما تطبیق تو تطبیق وکړه خیر وکړه. زه اوس ورپسې شه. نو مولانا صاحب دا د کاتب غلطي به ورته ووایو یا ارڅه کړي، خو دا هذا کې اشاره دې بل باب والا حدیث ته دی ما پوه کړې ورباندې. ورپسې شه مولانا. زما ګمان دا دی چې په کاتب غلطي ده. زما ګمان دا دی چې د کاتب غلطي ده. دا وما سقي بالنسبة العشر، نو دې پسې باب ليس فيما دون امسوقين نه، نو دا غینه پسې بیا هاذا تفسیر لیکلی دی. زه اوس ورپسې شه. باب وقت صدقه التمر عند صرام العصر. په دې د ټولو علماء اتفاق دی چې کوم وخت کجورې پوشو کېږي نو بیا به زکات عشر به وړي، مخکې به نه وړي. احمد وایي او اسحاق چې تخمین به مخکې لګي او په تخمین وصولېږي هم وړل په هغه وخت کې چې کوم وخت کې کجورې
دا مخکې به پرې زور نه لګوي چې چا په ماله کجوري راکوه وهل یترک الصبي فیمس الثمر الصدقة یو ماشوم پرېښودی شي چې واخلي نو که دا ماشوم د بنو هاشم وي بیا به یې نه خوري او که د بنو هاشم ماشوم نه وي نو بیا وګوره که هغه مالک پرې راضي و بیا یو کجورې اخلي دا ټوله واغسته نه وې نو بیا خیر او که مالک پرې راضي نو بیا به نه خوري قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بثمر تسرى من نخله فيجيء هذا بثمره وهذا بثمره تسرى من نخله مناسبة دباب سراب شو كتابي لكيږي حتى يصير عنده قوم من ثمر فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك ثمر فاخذ حتى يصير عنده قوما يولي ذكجروا وحسن وحسين يلعبان بذلك الثمر فذاق لهما ثمرة نقريت واجولا نجي پیغمبر مبارك نظر وكل نقرين روستا فقال ما علمت ان آل محمد لا يأكلون الصدقة ودينا سمعنا مشفى شك آل محمد نمر بیا خوړی شي ځکه یو کجوره دې مکه واخلي نو په هغې باندې دلالتن رضاوي څوک غږ نه کوي اوس هم که څوک ګاڼی ته د ګنو ورغی او هلته یو چکی کړو او خوړه که تپوس نه کوي نو خیر دی دلالتن رضا ده یا یو ګنې یې راواخېسته وجویې نو دا زمونږ په وطن کې دلالتن رضا ده څوک ورباندې غږ نه کوي بوډي به ځان سره نه ورپسې شه اوس مولانا صاحب ځان پوهې کا ما دا چې مخکې خبره کړې ده بیا کومه چې امام شافعي وایي چې زکات وي نو چې کوم شي کې لازم شو مخکې جنس به ورکوي بل جنس نشي ورکولی او ائمه ثلاثه او د امام بخاري رایه دا ده چې بل جنس هم ورکولی شي مثلا زما غنم پاخه شو زکات پکې ورسېد زکات اوس زه دا غنم غوڼ خرڅوم په چا باندې غوڼ مې خرڅ کړل نو زکات چې پکې لازم شوی دی وایه نو د بل جنس نه نقدې پیسې به یا د ائمه ثلاثه صاحبینو په نسبت باندې غنم دومره دي چې د پنځو وسقو نه زیات دي که د پنځو وسقو نه کم وي نو بیا پکې هغې باندې نشته د پنځو وسقو نه زیات دي نو چې پنځو وسقو نه زیات شو او ما په چا خرڅ کړله نو زه به څه کوم زه به د هغې دغه ورکړم عشر به ورکړم د من غیر جنسي به عشر ورکړم څونه به ورکړم د دې خو مقدار نه دی معلوم نه هغه ته به ووایم که نه یا لکه کوم وکې غنم ترېشر کې ما ته ووایه چې څومره یې وکړه چې په هغې په اندازه زه بلم او که هغه څاروو ته غوڼو واچوله پاخه غنم دی او څاروو ته اندازه بلم چې جرم څونه کوي چې مولانا صاحب دې کې یو بله نقطه ووایه که غنم پاخه ني او په کچه کې زه خرڅوم لکه زمونږ په دې وطن کې جوا خلک په کچه کې خرڅوي خلک یې څاروو لري وي یا بعضې غنم دی چې هغه تشي امدن پکې نه خلکو ته پته لګي وږي راکوټ یې څه نه کوي نو زه یې په څاروو باندې خرڅ کړم نو په کچه کې چې کوم فصل خرڅ کړې هغې کې عشر نشته بیا لیکن زمونږ خلک غلطي کوي او زمونږ خلک دلته نه پوهېږي د ملا نه تپوس وکړي ملا فتوا ورکړي یاره چې ما خو جوارو او ما خو په دغه خرڅ کړله په څاروو والا دې وایي په کچه کې چې خرڅ کړي په هغې کې څه نشته نه دې وخت کې خلک پاخه خرڅوي هغې کې څه کوي هغه بیا هغه دغه والا راشي هغه مشتري نو هغه یې پرېږدي نو وږي دې ځان له وباسي هغه وږي بیا دې دانې وباسي یې په دغه والا خرڅوي داسې بازار کې خرڅوي پوخوالی پېژنې چې دا وږي دانه پکې منعقده شي په وږي کې دانه څه شي منعقده شي دا پوخ دی ګورې دې کې به عشر ورکوې او که دانه پکې منعقده ني پوڼی ورته موږ وایو صرف هغه دغه راختلي وي هغه بمبل او دانه پخه ني نو هله ورته کچه وایي نو په کچه کې عشر نشته چې په ګیا یا په بلې خرڅ کړې او که پوخ دې خرڅ کړه چې دانه پکې منعقده وي نو عشر به ورکوې ګورئ دویمه موړه په ټانټه کې عشر نشته په مقصودي فصل کې عشر دا کومه چې ټانټه ده په دې کې نشته بوستي په هغې کې نشته یا په سبزی کې عشر د امام صاحب په نشته لیکن د هغه سبزی چې کوم هغه د بنګلو هغه ونې دي هغه بوټي دي په هغې کې نشته تماکو دي په تماکو کې به هم ورکوې دا نه چې نه به ورکوې یو خو دې کې اختلاف هم دی خو خیر کراهیت یې دی حرمت یې نه دی
او عشر بورکه مالکی لازمن بورکه او که داغی کم خربگان اغلرگی پاتی شي نو باغی کی نشتا مخی دا مولانا سیبا وقد وجبت فيه العشر بصدقة من باع ثماره میوه او نخله نخل ستوي بوټي سره د میوه یا مې میوه خرڅ کړې غونډه چې لکه دا کجوري دروازه خرڅو یا بوټي سره د میوه او ارضه یا ځمکه به غونډه خرڅ کړه او زرعه فصل وقد وجب فيه العشر عشر فكي واجبه نزد قد وجع فيه العشر او الصدقه سمعنا کوما چې پاخو او یې سمعنا کوي چې پنځو وسقو ته رسیدلی وي الله اکبر هغه یې سمعنا کوي چې پنځو وسقو ته سمعنا کوما چې پاخو مخکې لار شوه میوه خرڅ کړې وقد وجب فيه په دې مبيعه کې چې ما کوم خرڅ کړ عشر لازم شوی او یا صدقه لازمه شوی وه پوه شي په خبره یو شی پکې لازم و عشر یا صدقه دغه صدقې نه مراد زکات ته غشتري خو د زکات اطلاق بیا په هغه عشر او نصف عشر کېږي فأدى الزکات من غیره غیر ما باعنا او باع ثماره او یا میوه خرڅ کړه ولم تجب فيه الصدقه زما پنځ چې کچي او د پنځ کومه معنا ده چې د پنځو وسمونه کمی نو قول نو د خبره مطلقه راوړه نو مخکې ومې کنه مخکې سوې وأدى الزکات من غیره نو جایز شو او قول د نبی علیہ السلام لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها مخرڅوي میوه حتى يبدو دې کې په کتاب البيوع کې خبرې کوم چې په کچا کې سات میوه خرڅول څه حکم لري دلته پرېدا و او پیغمبر مبارک فرمایي میوه مخرڅوي حتى يبدو صلاحها نو دې نه څه معلومه کړه چې کچرته میوه په خچي خرڅولې شي نو فلم يحضر من ينبغي بيع بعد الصلاة على أحد نو میوه د صلاح نه پس خرڅولې شي نو چې خرڅه دې زکات سره بسکه من غیر جنسه به او خاصه كمان وجبت عليه الزكاة مما لم تجب دیو نوی چې پچا زکات واجب دی به نه خرڅي او که پچا واجب دی به خرڅي د دې په نسبت باندې وجوب په هغه ځای کې پنځو وسقو ته رسیدلی وي نو پیغمبر مبارک دا نوی ولم يخص خاصه كمان وجبت عليه الزكاة چې هغه پنځو وسقو ته رسیدلی مما لم تجب نو چې پچا زکات واجبي نو به نه خرڅي چې زکات ورکې خرڅي با دا یو نوی نو معلومیږي دا چې میوه پخه شي او زکات واجب شوي که نه واجب شوي د دوی په نس خو چې پخه شي نو خرڅولی شي من غیر جنسه به ورکې زه اوس ورپسې شه وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وبيع حتى يبدو صلاحها نو چې خرڅه دې کړه نو عشر ته بسکې من غیر جنسه به ورکې دا معنا وكان إذا سئل ابن عمر بسوال في الصلاة قال حتى تذهب شيء آفت ختم شي آفت شي ختم شي دي وقت تو دوڑیږي نو نقصان نه کوي بس هغه خلک واچي پنور باندې او اوچېږي دا خپل عمل دی هغه سره کې خرابېږي نه ورپسې شه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليس قال حدثني خالد بن يزيد عن تابع بن عباس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها مناسبت باندې پوه شوې بيع الثمار حتى يبدو دا چې په خشي به خرڅول شي او دیو نوی چې زکات پچا واجب دی هغه نه خرڅي تخصیص پکې ونکو او چې خرڅه کې زکات عشر تر وسکه من غیر جنسه به ورکه شابه وبه قال حدثنا قتيبة بن مالك بن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تصيح قال حتى تحمر بس او کته چې ما ته صفته لګي څونه عشر کېږي د احمد پریس کو په اندازه ورکول شي او زمون پریس به صبر وکړي چې هغه پوښو کې اندازه ورکولږي دومره شو نو ته ورکې شابته باب هل يشتري صدقه اوس ما چاله صدقه کې شی ورکو دا په بیا غشتي شم کنه نو قانون خدا دې چې تبديل د ید سره تبديل د ملک راځي دې مالک دې کپته خرڅه او کپمه خرڅه چې په بل خرڅولي په مې را خرڅولي شي کنه لیکن مولانا صاحب وره دغه دوه خبرې دي بلې ته اخري مطلقاً جائز دي سم پکې نشته قابل مالدار ولې نه دي ولې ځکه دا اوس په ځای ته رسېدلې دی هغه مالک دی او که زیت اصلما نو متروکه دی جائز دی تبدیل دی تر تبدیل د ملک راځي او کرانیت دی پکې حضرت عمر پیغمبر مبارک منع کړی
ولې کراهیت دی ځکه ما ورته صدقه کړې ده نو چې مال یې باندې خرڅوي نو ارزانه به یې راخرڅوي په بل کې یې خرڅوي پوره جوړه به کوي او چې په مې راخرڅوي نو چونکې ما صدقه کړې ما سره جوړه نه شي کولی نو ممکن ده چې د زرو شي راله په 800 راکړي ممکن ده چې د زرو شي په 200 راکړي چې زه یې سره جوړې کوم خو ته راته صدقه کړې ده د شی دی نو نه پوهېږې په خبره نو په دې وجه په دې کې کراهیت دی دا داسې شوه لکه چې ما عود وکړم په صدقه کې عود خو نه شو ما خو پیسې ورکړې نه د زرو شي په 200 میلاو شو نو گویا کہ 300 روپو کے میں عرض دو زوجر پتیشا ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن يشتري صدقة غيره وديرون کی بلکہ حل روڑ حل اولی وی ذکر نبی علیہ السلام انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره فدې فیصله وکړه چې متصدق دې به نه اخلي بس وکړي نه منع کړي بس حکم معلوم شو على جبلي وبه قال حدثنا ابن مكين قال حدثنا سنوقي عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد يشتري ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر فقال لا تعود سؤال تعود اذا عود ندي سورتن عود حقیقت کی عود نہیں بلکہ سورتن یا چې پارزان ورتی په ارزان کې عود دی شابه فبذلك كان عمر رضي الله عنه لا يترك يتعاشى تصدق به لا جعله صدقه او قواب غزر میں بیا صدقہ کے چاہتا شابه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حمد ولا فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت وانا اب ضایع کو ضایع دا معنا چې هغه پورا کې ورنه کټپ شو دی نو مې اراده و چې واخلم او ګمان مې وکړ چې دې پارزان خرڅې ځکه شی دې ټپ شوی دی فسألتني فقال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك اگر په یو درهم یې ولې نه ځکه عاید په صدقه کې قلعید فی قیه لکه یو انسان قیو کی اسبې قیو کې او بیا خوري شنیع دی سره شنیع دی اسبې قیو خوري دا شنیع عند الله ولې فبل طالب خاصان درکې صورتان عود شو یا چې هغه څومره عدته ارزان درکاري کې عود شو نو معلومیږي دا چې بل سړی نه دی منع کړی په بل پرې خرڅولی شي ورپسې شه ما يذكر في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم ال مراد بنو هاشم ال علي ورغي بنا ال عباس دا بنا ال جعفر دا بنا ال حارث ابن عبد المطلب دا بنا بنو هاشم نبات داول وزان پیدا او دا صدقه او دا هدیه په منځ کې فرقونه مې درته کړي دي که ستاسو یې صدقه به نه اخلي د دې یو څو وجې یو دا چې صدقه چاله ورکې علی جهت التفصل دی کې تفصل د تسهل د بدن عادي ګڼم دی په کمزوري ګڼم او د پیغمبر د خاندان کمزوري والی اوس چې دا ټول صدقې ورکوي ما ته خلک بخښنه درنه کوي دا مړه د کاتونو پسې کېده مړه د صدقې خلک ورکوي مطلب دې کې چې څوک چاله ورکوي د هغه په نظر کې خو دې سافل ښکاري کړه نو اعلان صفتا نقل لسافل ته د پیغمبر د خاندان ته تسهل نسبت کوي دویم سری دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدقو ډېر ترغیب ورکړي نو که آل باندې کړي نه وي نو واحد به هم کو چې دا ځان له تاسې زبردست کمال یې وکړه چې موږ به نه خورو چې څوک دا ونه وایي چې دا صدقې ځان له غونډوي نه څوک دا 1 روپۍ ځان نشي لګولی دا به نه ورکوي درېیمه سره درېیم دا چې رسول الله مبارک فرمایي انما الصدقات هي مصالات الناس دا صدقات داسې شی دی چې په دې سړي د ګناه نه پاکېږي اگر چې ظاهري طور څه نجس شی نه دی خو باطني طور سړی پرې د ګناه نه پاکېږي لکه هغه اوبه چې ته په هغې باندې اودس وکړې نو پاکې خو دې خو ګورې متطهرې نه دي دا صفت پکې دی نو دا مصالات الناس چې خلک پرې د ګناه نه پاک شو نو څه د پیغمبر اولاد د مناسب نه دي نور خلک د اخلي غشتي شي خو کم از کم د پیغمبر د اولاد دی هغه شی نه اخلي چې هغې سره اختلاط راغلي او په هغې ګناه پاکه شوي لکه هغه اوبه چې په هغې ته ځان پاک کړي او بیا څوک دا 3 وجوهات دي او ما راته وایي چې څوک دې مراد دي
لو صرف مسيحا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم قال أخذ الحسن بن علي ثمنة من السرقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا غاوان تجي بندته كي أو أغا أغرد يوشي كخ قصر خلق تخلق كخ كخا شابتها. ثم قال ما شعرت أنها نقول الصدقة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله تعالى عنها من الصدقة. موالي بالبر مولانا هو كل شيء. ده رسول الله مبارك مولا بنا. ده بنو هاشم مولا بنا. موالي ده رسول الله مبارك ودي ولد لیکن نسبت د دې نه چې دا خو ټیک ده چې زمونږ مولا دی معتق دی لیکن بیا هم احتمال د دې خبر نه د دې وتمام غلام د پیغمبر باندې رقیق او رقیق د بنو هاشم لکه دا خو دې بنو هاشم ته په یو طریقه رسېږي لکه پوهېږئ د بي مولا هغه رښتې چې په هغې کې څه نشته شابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الصدقين قالوا هل انتفعتم بجلدها مروى بانما حرم اكلها. معلومیږي دا چې د مردار سرمن په دباغت پاتېږي مالک صاحب ویې نه پاتېږي هغه یو دلیل ده او لا تنتفعوا من الميتة بإهاب دار المدك لا تنتفعوا من الميتة بإهاب او هم واونا دا إهاب اغي سرمت نوي چې دباغتني ورکړی شوی چې دباغتني ورکړی شوی موږ پیدا ما خلق دا دلیل شو شابه. قال حدثنا حكم ابراهيم بن اسود عن عائشة رضي الله تعالى عنهم انها رأت تستري بريرة للعتق وهذا مواليها يستيد ولاءها اول مرسوم يدر باندې ولا بيدمون كي وذكر عائشة نبي عليه السلام دا وقال أنا لم اشتريها فإنه الولاء لمن آتقى برسول ذنب لحم قلت هذا ما تصدق به على بريرة أخذت بريرة صدقة شبنا وقال هو لها صدقة ولنا هو الصدقة موالي دا عائشة صديقين مشتيش كنا والبسيشة باب إذا تحول الصدق دا عام حيدر التوسيق دي التبديل ده يسر التبديل ده چارا دي سمعت یو غریب لکه صدقه او زکات ورکړه هغه پچا مالدار لور کوي په مالدار یې خرڅي بالکل یې خرڅوي مسکین لور بل چا دغه څه اختلاف نشته راو تر مزه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن حفصة بنت سيرين عن ام عتية الانصارية رضي الله تعالى عنها وعنهم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال هل عندكم شيء فقالت لا الا شيء بعثت به الينا نصيبة من الشاة التي بعثت لها من الصدقة فقال انها قد بلغت مهلها الا فزيت رسيدنا تبديل ده يذكر تبديل جملة صدقة هدية شجابة. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة ولنا هدية وقال ابو داود انبانا شعبة قال سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. امين استاذ ريالي ما كم زي امام شافعي او مالك امام غيره كم زينا صدقه غونډه کې هغه ځای په فقراو پرویش او هلته فقرا نو یعنی فقراو نه مراد هغه څوک چې زکات مستحق هغه نو بیا بیت المال ته وړي شي یا مجاورو فقراو له ورکول شي او هلته وي نو منتقل ونکي او زمونږ او د احمد اسحاق جماهیر چې څومره د امام بخاري پورې هغې وینا فقراو له ورکه انما صدقات للفقراء مطلق دی حيث كانوا في كبر قال دي وقبل دي كبر دي والبصيشة. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا كريم بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه اليمن انك ستاتي قوما اهل الكتاب فاذا جئتهم فاتهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان متاعوا بذلك فاخبرهم ان لا غير ذلك 5 صلوات في كل يوم وليله فان متاعوا لك بذلك فاخبرهم ان لا غير ذلك صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فان متاعوا بذلك فاياك وترد على فقرائهم او دا درس شي په فقراو د دوی باندې
دا خو په ظاهر کې د چا دپاره مستدل شو د امام شافعي او دا لیکن دغې حسب نشته لیکن دا حسب نشته چې ګنې د هغوی نه بل خوا منتقل کولی نه شي که هغې کې مستحقین وي موږ هم وایو چې افضله دا ده چې موږ هغې له ورکړه لیکن حسب پکې نشته دی شابه دی فإنهم ادعوا لك بذلك فإياك وكان الإمام عليهم منتقلا وذا المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب باب صلاة الإمام ودعائه نهایت قبولیت نه ده لصاحب صدقه وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة زکات وروړي دعا ورته وکړه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوم بصدقة قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى بابا بپریدو دا ترمذی کې د تفصیل لګ را روان دی سوې ما دلته به بیا وایو ما یستخرج من البحر او رکاز الخمس یو لږ تفصیل دی پکې رسول الله باب قول الله والعاملين عليها دا بپریدا ما ته بیا بیان کې هم ولا ترمذی کې دی ما باب قول الله والعاملين عليها بالکل چې کوم سړی په زکات مقرر کې هغه له پکې حصہ ورکول شي او محاسبه د مصدقین او امام سره حساب کتاب وسره کتابه وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا قسامة قال حدثنا هشام وبدن أبي حميد ساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللؤلؤ بيده فلما جاء حاسبه باب استعمال ابن صدقة والبانها لأبناء السبيل سوي يدعى ابن الفمد فلما جاء حاسبه حساب وسره حساب دا استاسو مرکیږي چې هغه دا عامل دی او حساب دا هغه ورته وي دا ستاسو دی او دا مال چې هدیه راکړې دا ستاسو دا مال چې هدیه راکړې هغه ورته په جواب کې وي د پلار په کور کې به ناست دی که نه چې تاله بیا چې هدیه راوړه که نه راوړه خو هدیه خو یې د داسې نه ده درکړې خو د هغې په ځای د زکات کم اخیستې عشر به دې کم اخیستې یا بېکاره شی به دې اخیستې نو چې کوم انسان هغه دې ولیږه د یو عمل دپاره د زکات نو هغه چې څومره شی چې ورکړه ټول به بیت المال دې کې اشاره څه ته دی که چېرته دا کار دې نه کوي دی به پوه شي چې وروره اسم شی بیت المال ته ځي نو پوره شی ولې نه چا سره به ګزارې نه کوي د چا نه به کم یا کمزوری شی نه دقه رنګې چې کوم سړی قاضي دی او د چا په میانځ کې فیصلې کوي نو هدایا به نه د نورو خلکو نه قبلولی شي خو چې د چا فیصله کوي د هغه نه به نه بلکې زموږ هدایه خو مطلق هدایه به نه ځکه چې دا د چا فیصله نه کېږي چې د ده به سره سبا راشي البته یو نقطې لیکلې د هدایه کې شته چې که چېرته د مخکې نه ولا چا هدایه راوړل او ولا اوس هم راوړي نو هغه اخیستی شي دا زور د دواړو منځ کې تعلق او که مخکې هدایه راوړل او اوس د هغې نه زیاته راوړي نه باندې او چې مخکې ولا چې هدایه راوړل او د هغې ورسره اوس فیصله ده نو بیا به اوس زموږ په دې وطن کې یو شی دی دا بادشاهان بار دنیا ته لاړ شي او بار ملک کې ولا څه شی ګړی مړی ورکړي نمبر نه ګڼي ولې دا خبره ده هدیه ولا ورکړي دا هدیه د ده ده او که دا د بیت المال یعنې د حکومت ده نو مولانا صاحب که دا هدیه دله ورکړي چې دا ستا ده تماچه ده ګړی ده څپلۍ دي څادر دی دا د ده ده دا پزون لګیا دی ګړی پټه کړې ده پړه پلانکې پټ کړی دی دا روغ به نه وایي دا خو هغې دله هدیه ورکړه چې هدیه یې ورکړه په دې کې څه ما له یو سړي هدیه دې څه فیصله خو د سعودي حکومت دپاره نه کوي چې رشوت دی دې خو د زکات ته نه دی تللی چې د هغه نه به یې زکات اخیستي او زموږ مولایان صاحبان دقه ښځې دي دا د ګوره لطفیه لېږلي او پیغمبر مبارک ورته وفرمایل پلار کور کې به ناست وي که نه لکه خو زکات عامل و هغې کې خو وهم ردی و چې شی به یې کم اخیستي یا خراب به یې اخیستي دې کې خو دا وهم نشته دا خو بعض دنیا ته چې لاړ شي بعضې څیزونه د ملک دپاره ورکوي چې دا د ملک دپاره ستا د ملک نو هغه دې وګوري حالاتو ته چې کوم شي د ملک دپاره نو هغه د ملک شو او چې کوم شي د ملک دپاره نه د ده ذاتي وي موټر وله ورکړي دا ستا ذاتي شو هلکه وي دا خو یې د ملک د خاطره ورکړه ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې چا بغله ورکړې ده چا وله څادر رالېږلی دی نو ولې
ولې هغه پیغمبر مبارک بیت المال کې ښودلی ملک د ایلې ولا بغلا ورکړه دا پیغمبر تحایف ورته خلکو رالېږلي چې تحایف یې راولېږل هغه د چا شو هغه د رسول الله او کته به چې پلانکي بادشاه او خلیفه بیت المال هغه د خپل دیانت دی هدیه خو چې تعالی ورکړي هغه مالک څه خبره دا خو بادشاهان یو بل له ورکوي لوی غوبت مې جوړ دی سړی مفتو کې جیل کې پروت اور یې ګړی پټه کړې هغه صفا وایي ګړی ما خرڅه کړې ده بس زما شی ما خرڅ دې کې څه دي یو بې عزتي پکې راغله ځکه وایي دا ګړی ډېره قیمتي وه او دا په دوبۍ کې په یو خاصه کمپنۍ کې د لپاره جوړه شوې وه چې په بل چا باندې خرڅه شوه نو وی محسوسه کړه چې یاره دا خو موندله ورکړې وه دا نه چې ګنې د ولې خرڅه کړه لکه دا پکار دا وه چې دا خرڅول نو پکار هغې دې څه مواخذه خو نه ده کړې چا چې ورکړې تر ننه پورې دې مواخذه نه ده کړې چې دا کړې خلکو خان په بډه کړله غریب په ماشي کې پروت اورې دې نور کټاګانو خان دې په بډه کړ قسم په خدای بلا مالې والې زورداریان او کټاګان او بل دا دې خدای والې دی دا ګړی مړی خبره نه ده اوس الله رانیولې خبرې د ګړی نه دي اوس الله وایي سړی د ماشي نه مړ شي او بعد یې په ټوپکونه نه مري نو نواز شریف یې په توپ وویشت او مړ نه کړو بار وساتې او د ماشي وله ټک ورکړو په جیل کې پروت دا خدای رانیولې نور څه نشته دی په هر کې نو سیاسي خبرې به پرېږدو خو دا مې راته یو حقیقت ذکر کړه دا په ټولې دنیا دي او هغوی له خلک هدایا ورکوي نو څه به ابتدا ده نو پس شو بیا دا که چېرته په عرف کې دا هدیه د چا لپاره وي د بیت المال لپاره شپېته کاله چې کوم دی کرکټ شپېته کاله کرکټر ولې ورکوله پاکستان وزیر اعظم شنو سیب وسره سیبا او د ملک او د ریاست څنګه چې پی ټی آی کې دا ګوته چرته لګولې ده دا چې تا جوړوله فرنچایز کې د ګوته لګولې ده یو خبره ده بل او کوم مولانا صاحب ما ته کوله ایزي پیسې ستاسو رجسټر ده امام شافعي صاحب وایي چې دا زکات په هغه چې ایزي پیسې جوړوله چرته د ګوته لګولې ده یا درې ده دا مخکې نه و جوړه مثلا صحیح بخاري وینا یو لپاره په دې کې دا درالي دې نمبر جوړه ده سبیل یو لپاره نوفر پسې فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمع اعينهم وجعلهم بالحرة يغضون الحجارة فهو قلابة وثابت وحميد عن انس رضي الله تعالى عنهم باب واسم الامام قبل الصدقة بيده اصلاح کول سمطلب بلو الصدقه علاج خامخا ده خدای اصلاح ده ورپسې شاه وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عبد الله بن مالك رضي الله تعالى عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحه يحنكه فوافيته في يده الميسم يسم ابن صدقته او تحنيك تبديل ابو ووافيته یو ول نه چې هغه ګوتې لګولې شي وسره سبوره کې دا پر رجسټر شي یا کار کوي يسمو ابن الصدقه هم په دې سم نقول د صدقې د ابن استاد د علاج ذکر پسې بسم الله الرحمن الرحيم باب فرض صدقه الفطر بس دا سنوي کتاب نه دی دا د مخکې باب دا حصہ ده او بسم الله او مناسب تاسو دی یو ځل نه ما شل ځلوي امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ بسم الله کوم ځای راوړي کوم ځای درن تعقل نشي بس طبعا خلاص نه دی کې نو صدقه فطر دا زکات د نفس دی زکات د بدن دی لکه څنګه چې مخکې زکات د مالو دا زکات د بدن نو په دې نسبت دا باب دلته کې راوړو فرض صدقه الفطر په دې کې ورکوټ اختلاف دی مناسب یو نه ډېر اختلافات یو اورا پرېدا امام ثلاثه صدقه فطر فرض ده او پرېدا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ واجب ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د دې د وجوب او فرضیت راغلي په خبره واحد او خبره واحد مفید د فرضیت دی مفید د وجوب شی یو ځل نو ما سوي هغه وی فرض
فرض زمون فرض هم عملان سمعوي وواجب اعتقادا فرض عملا وواجب اعتقادا لا فرق فالإمام البخاري لفظ فرض العلم يدي فرضيات معلومة والبسيشة ونعم العالية وأعطاه ابن سيرين صدق للتدريك قليلا وبه قال حدثنا يحيى بن محمد بن سكن قال حدثنا محمد بن جهل محمد بن جهل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمن صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى. هذا راويان جدي إسماعيل ابن جعفر دا سقرا ویلي زور بسيشة سقاتي فرض رسول زكاة الفطر فرض کړی دی نو په ټیک ده مې مګر فرض په معنا د لازمه او خبر واحد مبتدئ د وجوب دی ساعة من تمر او ساعة من شعير على العبد والحر بالكل وحرم شتا وعبد بقبل نوركي مولا بوركي والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين من المسلمين سر اذا عبد کافر نہ بورکے کما نہ ورکے عجیب ہے کہ پدے کہ ملے اختلافات جو بڑو کے امام سے بیو پدے مسئلہ سبل وہ رہا وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه دیکھیے وہ اختلاف تے ورد اختلافات یوم خدای کی فرضات ہمارا غیر جواب کو کہ کم سے فرضات اگلی دی دا خبر واحد ہے خبر واحد مفید ہے وجوب دی فرضیت ہے خیر اللہ جو امدادی کہ بچا واجبی وآغا انسان چه حور دی وویلا زده حور دی یا عاقل دی دعا مسلمان دی دری او مالک دا نصاب دی اگر کا نامینی یا ورا فحور واجبی فعبد نواجبی او کتب حدیث کی عبد راغل دی نو فعبد وجوب د دې معنا چې دې په خپل بدن ورکی مولا به ورکی فحور واجب شو د عبد نه وما شد واجبي کی په خپل او کته حدیث صغیر راغی هغه تا چې مولا به ورکی حور باندې واجب شو دیم سره مسلمان او کافر نه او قدمو پرې د عبد کافر نه ورکی نو مولا به ورکی یو وجوب عن دی یو وجوب علا دی نو علا نسوق مراد دی حر دوی مسووی عاقل پلیونی نشتا هم تزوی لیونی اپلا بیورد حر عاقل بل مسووی مسلمان بل مسووی بالغ حر عاقل عاقل نلیونی نحتراز سمطلب کچر دی عبد ور نکلا نو بدا وبال نشتا فمولی دې نیونی ورنکړه په د وبال نشته خپلاره دې ماشوم ورنکړه د نابالغ وبال نشته وبال پچاره خپلاره دې عبد ورنکړه وبال نشته وبال پچاره دې کافر عبد ورنکړه لا وبال پدریشته وبال پچاره مولا حر عاقل دی ولې دی بالغ نابالغ دی وته مسلمان کافر دی وته ضرور مالک د نصاب هغه 200 درهم 200 درهم نصاب یو درهم څومره دی درهم شرعي ادا مسكين شنو درهم شرعي ادا مسكين شنو كان سما سهست يكسر خاد جو درهم شرعي دي مسكين او شاعر كان سما سهست درما سيدي يكسر خا يورته دو جو و قربش درما سے ماسا هست يكسر خا رته دو جو دو قربش پنځم ایسا درته درهمی شرعي ادا مسكين شنو وورا کان سے ماسا ہست یکسر خان دو جاو دری ماسی یورتے او دور بشی پیندری یعنی 3 ماسا ایک صحیح 1/5 رہتی اس برا شو
200 درهمونه څو جوړي نو 3 ماسه په 200 درهمو کې وها نو 600 ماسه دې جوړې شوې 3 ماسه په 200 درهمو کې وها څو جوړ شو 600 ماسه دې جوړې شوې دا نه سره 600 کېده او یو رته د 200 درهم 200 رته شو او 15 ایسا درته نو چې 200 په 15 تقسیم کې سرویت ته جوړ نو 240 رته د پښه 200 درهم یو درهم 3 ماسه دې نو شو 600 200 درهم راته یو رته په پاسا نو 200 رته شو او 200 درهم 15 ایسا درته نو چې 15 ایسا درته نو په 5 په تقسیم کې سرویت ته جوړ نو 240 رته شوي او د 240 رته نه ماشه جوړو نو ادرته یو ماشه ده سو د 240 په 8 تقسیم کسو ته جوړيږي 240 په 8 تقسیم کسو جوړيږي الګا 30 کنا نو 30 ماشه سو شپږ سواغلي نو 630 ماشه شوي تو نو 630 په 12 تقسیم کا چې تولې ته جوړي دا 630 په 12 تقسیم کا 250 په دې کول راشي باون اشاریه 5 دولت 250 سنیمتر 250 سنیمتر جوړه آی شپږ سوا سوې شپږ سوا سو 3 سوا دې شپږ سوا دې نو چې شپږ سوا دې شو نو شپږ سوا چې ته تقسیم کې په 12 څو شو شپږ سوا تقسیم کا په 12 تو 50 شو کنه شپږ سوا چې تقسیم چې په 12 شو 30 چې تقسیم کې په 12 نو سلیش ټوله دوه جوړې شو شپږ په د پاسه په نیمه ټوله نیمه مازه شو نو 12 250 ته ټولې دي خلاص خبره او دغه ډول مولانا صاحب زکات په اړه لازمي دي چې مال نامي وي دا خبره ما مخکې نه وکړه ته مې پرې نیوا ګوره زکات په اړه لازمي دي چې نصاب دور سره 250 ته ټولې نه راته جوړ کړي او نامي وي نامي څه ته وایي نامي د تجارت مال وي ځکه تجارت خلک دې لکه چې مال په زیات شي کله به تاوان هم کوي او مقصود تاوان نه مقصود نو مو ګټي د تجارت مال تمال نامي وایي دکان کړي دي نو کال پس چې په کوم اور صاحب د نصاب شوی دی یو ورځ په دکان پر کې ټول سامان وښمه حساب وکړه دوه باندې چې نه پراتري دی حساب دوه دې په لګي درې دی ولګي حساب ورلو چې دا مون کار د بچو د لپاره نه کېږي دا اخرت ته پاره ولګو یره چې دا وړي کلام کار دې بلا سامان دې وسو دا ټول کار د بچو د لپاره دې پاره ولګو یره چې دا څنګه کوړی سیاست ولګو وګوره بوجه کې څو نو چې تاسو په پته لګي او څو بوجه شل بوجه دې یو بوجه ته باندې صاحب باندې ځان نه کړي او کله زیات ورته یو ډول پیسې یې ها وسراشه مالې نامي څه ته ویل کېږي نامي حقیقتا دې کوم ما دا ته مخکې ویل نامي حقیقتا هغه په تجارت پلاټ والی دې لپاره په تجارت ګډا والی دې والی بل شي والی زمکه والی کورونه والی دکان والی بل شي دې نامي حقیقتا وای مقصد یې نو ده او سره در وسپین در نامي دي خو حکمان څه دی لکه نامي دي خو څه حکمان سمان دا خو ما په بیک کې خو دی یا په کول کې خو دی دا اړو په دې تجارت نه کوم ځای څه خو دی چې دا پیدا کړي دا تجارت انا خدا سے به اخري جوار به اخري لیکن پیسې خو تو خوري نه نو سره وسپین او مال او دولت څه شي دی مولا صاحب حکمان نامي دي یعنی د دې وضع تجارت لپاره دا الله پیدا خو په تجارت نه کې ټول دی وضع
دیتا نامیو تو زکاة پا اغبان لازمی کی نامی حقیقتا دی تجارت والا دی او کنامی حکم او صدقہ فطر وقت دیکھ خیر دا نامی و غیر نامی نشتا دبا مثال دا کم پلاٹ کے تجارت لاغشتے دے یا کم کور دا تجارت لاغشتے دے زکاة ارسو صدقہ فطر امتا کہ نصاب کو رسی کم کی دزان لاغشتے دے کم باغی کوئی سبمیت کرے لیکن ستاد کو کور دی یو کور دزان لاغشتے دے بل دا نفالتو دے ادھے پکرے ورکڑے دے بل دا نفالتو دے اسے پروت دے چی سباب میرا بچو پکاش تجارت دے دے غشتے نو پدے نفس پدے اسمکا و پدے کور تو زکاة نشتا لکا تجارت دے دے غشتے و صدقہ فطر شتا علکا قیمت نصاب دا ورسی زمکا دے غشتے را زمکا او اغزمکا کاری تجارت دے دے غشتے فصل پکی کاری تو دزمکی پا قیمت کو زکاة نشتا لیکن کچھر دزمکا دومرا مدن کے جستا پی گزارہ کی گی ستا گزارہ و صدقہ فطر و حضحیق باور کے تو زکاة دا پارا نموشت دا حقیقتا پی دا حکمن وی او دا صدقہ فطر او دا حضحیق دا پارا نموشت ندا اگر که غیر نامی وی تو ہم باور کے خدا ای مصر سو کوئی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی او ائمه ثلاثه سوی اورا هغه وی چې کوم سړی مالک د یو ورځ او د شپې د قوت وي نو صدقه فطر ورکړي زمون پنځ باندې نصاب شرط دی ورایمه ثلاثه سوی او په جنا چې کوم سړی د یوې ورځ او د یوې شپې د قوت مالک دی نو هغه صدقه فطر ورکوي دا وی د پاره یو حدیث دی الفاظ داسری اما فقیرکم وفيه لفظ لغوا أما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه سمعوا أما فقيركم أرجع فقير أسوده فيرد الله عليه أدم صدق فطر ورقي فيرد الله عليه لا بردك بد أكثر مما أعطاه أكثر دا أغنى كده ورقي وی گورا فقیر بمبار گئی دے دو جوابا کم یو قبل دینا جواب دو کما کہ دی حدیث راوی نعمان ابن راشد دیو ضعیف رہے دی حدیث راوی سوک دے لکا نعمان ابن راشد ضعیف دے دویتا کہ دی غریب دی یو رضی دا قوت او دا یویش پی مالک دے او دی دا ٹوڑو بچو سا دا قیفی تر ورکتے نو دا لگو خلق ورکتے دی بیا سوال کئی دی سوال کا محتاج ہے کہ او زما دلیل ہوا ہے اسا لا صدقت الا عن ظهر غنى لا صدقت الا عن ظهر غنى دا زما دلیل شو پیغمبر مبارک فرمائی لا صدقت الا عن ظهر غنى دا زما دلیل شو زما خلال شاہ اور دا حدیث رشاکم کتاب کرے اما فقیرکم فیرد اللہ علیہ ابو داود کے لئے ابو داود کی کپورے لکھے غینے میں نقل کا او ما دا تویق بل لا صدقت الا عن ظهر غنى دا بخاری ترمیدی دورو کی تیر شوئے دا زمان دلیل شو اس بلاشو مولانا صاحب دریم خبری لرا دا خودو شو دریم مسئلہ وعبد مومن دا وجنا خوبتا ورکے وعبد کافر دا وجنا ورکے کنا نوائی مسئلہ سوئینا دا عبد مومن دا طرفنا بورکے و دا عبد کافر دا طرفنا نورکے دا حدیث آمی دلیل شو خودی منتر کہ من المسلمین زمان دلیل سرے و تاریخ قدی کی روایت دے حدیث مرفوعہ دے ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادوا صدقة الفطر أدوا صدقة الفطر عن كل صغير أو كبير ذلك الذكر عبد الله بن عباس حديث وحديث مرفوع عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى يهودي أو نصراني
حر أو مملوك. أدوا صدقة الفطر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى شبع يهودي أو نصراني. ذلك كافر ملارك يهودي أو نصراني حر أو مملوك. ذلك الذكر سنتنا مضبوط. نذهب تطبيق كم كنا هذا تطبيق حسامي ونور الأنوار وغيره كبير. يدونا سري ياو كداد إذا عبد كافر نوالا أو بالكداد من المسلمين نقديبا ما ملكوا فقيبا ما دا عبد مسلم نبي بدي نسور كما أو دا عبد كافر نبي باقي نسور. دا رسول الله مبارك يوزي كيوي في كم شيء وتمستحضر شيء غزي كريم يوزي كيوي 4 من قلنا فيه كان منافقا خالصا أو بالذي كسوي 3 نزلت وتمسلمانا على الفضيل كي إذا مسلمانا نمر كي نقيد احترازي نشو بدليل أغا رواية أو أنت يهوديا أو نصرانيا قيد احترازي نشو بدليل ذلك خلاص نشو خبرا نسو خبري میں ہم لدے تانا کدری یودا کہ فرض دے کواجب اقواسانا ہوا دویم دا کہ سوک بے ورکے او دریم دا کہ دا عبد مسلم کافرنا ورکے کناها بیان او امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الدين بالاختلاف ذكر واغر استر روان دے صبر کوا نو حدیث نوی راغی مسائل دیو باسا یو خدا چه پدی صدقہ فطر اطلاق دا زکاة شو قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى نقدم ودا اطلاق دا صدقہ بالشيء قد افلح من تزكى وقرأت اشارة دخا صريح ندي عبارة الناس قريبا ودبيا فرضية غشتلو او قد افلح لفظ راغلي وجوب فرضية غيرنا معلومي صدقة فطر كنو فرضيتنا کامیابی پا نفلو کم بی پا سننو کم بی پا واجباتو کم بی پا فرائضو کم بی مخ کدا ندر تبسب امام لیو خدا چه زکاة اطلاق پیوشو مانا تب زکاة صفائی وغیرہ یہ سلام بند صفا کیگی بلد تمرون بساع ورکے ساعة وربشو بورکے او دور تفصیل دیر شو ها او بل سوئی مسلمان نبورکے منگے منو نفي دا كافر پاكي مكا وبل نسي پاكي او دا مانده دا خروج نمحكي بوركي بس باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين دا قيادة خدا لدي قوة دا مسلمان نبوركي كافر نبنا وركي دا امام بخاري قيدو لك وشابته وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال ربنا مالك ونافع بن عمر رضي الله تعالى عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ساعة من تمن وساع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين باب صدقة الفطر ساع من شعير وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة ومشنا الساعة ليش شابته قال حدثنا سفيان بن زيد بن يسار عن عياش بن عبد الله بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نطعم صدقة ساع من شعير باب صدقة الفطر ساعة سمرة دي نغمت کی عمر کا نصاب بیان ہوگا ساعة سمرة دي ویلے میرے پاس کتاب الطہارت کی سائقو فی ہست اے مرد فہیم 270 طولا مستقیم سائقو فی ہست اے مرد فہیم 270 طولا مستقیم 200 طولے نو 200 طولے نا 200 طولے نو 15 طولے یو چٹا کہنا تو او شپارس چٹا کہ یا اس گرامونو باندې بوالو نو خبره باسانه شي گرامونو بوالو نو تولی دی کنه دا سوچو 200 طولے نو یو طولت 12 گرام دا نو 200 لپا 12 کی طرف ورکا 200 کی طرف ورکا نو 12 کی حالا روبا سکنا تماچا دے عیشہ بسے 3200 اے جبا جانو 3000 گرام یو کیلو دے 1000 گرام یو کیلو دے 2 کیلو دے او 250 یو پاو دے وہ خیر احتیاطاً بدا
پاو واخلم نو پاو باندې 3 کیلو تو جوړه بس او نیم ساعتو شو د 3 کیلو نیمه یو نیم دا او د پاو نیمه نیم پاو نو یو نیم کیلو نیم پاو د نیم پاو نه کم جوړیږي دا کار د ماده سره ځاتې کړی دي او د تاسو کوم چې یو نیم کیلو نیم پاو یا دا نیم پاو سره نورم زیات کم احتیاطات نو پاو کم وکړي نن سبا چې څومره خلک لګي په 2 کیلو په 2 کیلو په 1 کیلو احتیاط نه کوي دا پونه نه دي دا یو نیم پاو کم 2 کیلو دی هم یو نیم پاو ما زیات راځته ځکه 240 او ما احتیاطات 250 خلاص جو خبره اوس دلته کې یو بل اختلاف دی ادا چې دا څومره باور کې نو زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په غنمونه دقیق د غنم او سویق د غنم سوچو وای درې کم غنم دقیق د بور او بل سویق د بور په دې درې وانو کې نصف ساعه دی باقی کې څومره دي ساعه کجورو کې 3 کیلو لکه 3 کیلو 240 دی همه احتیاطاً 3 کیلو یاد کوئی نہیں پہ کہنا پوبان دے 3 کیلو ہے پوبان دے ملا دے 10 گرام کم دے بودا پوبان دے 3 کیلو احتیاطاً 3 کیلو آئی کجورو کے وربشو کے جوارو کے رجو کے وسخو کے کوئی گیا پا خبر بادامو کے غزانو کے دغی کے رکن دور کے پستا کے کاجو کے ممیزو کے وسخو کے جدا صبر دی جواری دی کجوری دی نو پدے کے صاحب من پورا ساڑ او پا غنمو کے آغا زمانے کی داٹو لردانو غنم گران و مقدار شرعی کو نشی بدلو آغا مقدار دے غنم او دقیق پوڑا دا غنمو او سبیق دا غنمو باقی کسو دی نصف ساڑ دا دا مقبلین او دا ایمہ و سلاسہ و پلیس پٹولو کی ساڑ اغیبی پا غنم و پٹولو کی ساڑ دی زوصر بسیشا باب صدق الفطر ساع من دعاء وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عياذ بن عبد الله بن سعد بن سعد عملية انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر ساعة من دعاء زكاة الفطر ساعة من طعام ساعة طعام بير طعام نقول دي زي خديته ولا طعام نقول ما خلق او صاع من شعير او صاع من تمر صاع من اقط قرط او صاع من زبيب هذا طعام لغي الطعام طعام وعلم لا تخصيصات يا ما سوى دينا لكن من الطعام مقابل شعير راغ طعام مراد بكره خلف لا طعام محمد غيشته ما يطعم ما تقول ولا شريف کے اللہ فرمائی وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وایا انت غنم مراد کا منتخب آیا انت طعام غنم ولا او رستو بقبل حدیث کی اتراشی لك صبر كوا زمان دليل روان دليل تكرا شورتا باب صدق الفطر ساع من تمر وبه قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا اليسر بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ساع من تمر وساع من شعير قال عبد الله فجعل الناس عنده عند له مدين من حدث سرور مد ساعة مدين نصف ساعة غنمه وجعل الناس لودا خلق كردي تقدير الشرعي کی مسودا سے ہوگی او دخل بلنسوق مراد معاویہ سے ودا مرگری ودا تقدير الشرعي کی بس دیو جعل الناس دخل کو اجماع اشارت نے او دا اجماع په حدیث کې به حدیث روان دي خبر کوا ورپسې باب ساع من زبيب وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن ابي حكيم العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سعد بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نؤتيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام وصاع من تمر وصاع من شعير وصاع من زبيب معاوية الشام تراغي وجاءت السمراء غنم راجل غنم ضروري ورك وقال أبي فراد من مدين من هذا ومدة نسبة سادة مدة يوم مدة غنم برابر دي رتو مدة درمشو ندي ودا حضرت معاوية سے فیصلہ کرنے دا اور مولانا سے حضرت معاوية سے فیصلہ نہ کرے ال تک کہ حدیث تے
دا معاویہ سے فیصلہ ناغی کسی دی دا پیغمبر مبارک حدیث دی پاکے کہ او مدین من قمح ساعا من طعام على كل اثنين ساعا من بر على كل اثنين ليه سمعوا ساعا من بر على كل اثنين كيف لك حديث روان ساعة من بر على كل او قبل حديث كلا غلي او نصف ساع من قمح غنم الطبع او نصف ساع من قمح لو هذا معاوية يمكن غنم كم ونجي كم شيء كم يعني كهال متبادة لكي لكن تاسو غزار من الوريد يا ذلك إذا كان او ده كاجو من الوريد او ده فستيم من الوريد لكن تاسو دون كم متداول لي متقرأ كهذا معاوية سكراري وحديث اجماع کرده ذکا کہ نصاب شرعی کے صوت لدانا فیصلہ نشی کولے دوخر پسیج باب الصدقة قبل العيد وبه قال حدثنا ائمہ اربعہ نرعی اذا اخترنا مسکے میں ورکے او کدا اختر مخ کے ورنکر و اختر منزی اوکا آغا ثواب نشی حاصل ولے اے مولا حضرت عمر فاروق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور پاک کراغی بسب صدقہ میں یہ رہو صدقہ فکر اس میں مرائی ازاد رئیسون ازاد وردوین کا سل مرایان ازاد کے کنا وہ اغا ثواب کو حاصل نکی جدا اختر نمخ کے و تاخیر ساقیتی کی نا خامقا بے ورکے وہ اغا ثواب نشی مندلی بس اس چلی نمک پلید دیو کارو دا دو کارو مخ کے ورکولش او دا شافی سے پلید رمضان کے ورکے دا رمضان نمخ کے نشی ورکولش او دا احمد پلید باندې یو ورځ یا دوه ورځې مخکې ورکولې زیات نه تاسو پوهیږئ زموږ پلید یو کال دوه کاله مخکې ورکولی شي او د مالک او د شافعي پلید باندې په رمضان کې ورکولی شي مخکې نه او د احمد پلید یو ورځ دوه ورځې مخکې زیات نه نو تفصیل وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا عبد بن مسعود قال حدثني موسى بن عقبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودينا وقت مصطحبة يا ذي شابتي أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة وبه قال حدثنا معاذ بن قتادة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عياش بن عبد الله بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم امام صاحب خبر بلاشي دا وقت وګوره چې هغه کم ځای کې پکې ساعه من طعامنو دا چا حدیث وګوره ابو سعید خدری وکړه دا وګوره کنه ورپسې چې هغه بل کومو هغه ساعه من طعام دا جو ابو سعید خدری وکړه ګوره یو هغه بابو صدقه الفطر ساعه من طعام کې تیر شوی دی ام دا ابو سعید خدری كنا نخرج زکات ساعه من طعام او دې ته بوله خلی او دا واستنی باب ساعه من زبیب کې بیا د ابو سعید خدری دی كنا نوصيها بالطعام من طعام نو دې ته بوله خلی استاد ابو سعید خدری دی ورصاع كنا نخرج في هذا النبي يوم ساعة من طعام قلت فقبل أبو سعيد الخدري وجد طعام سفرته قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر نتدسيب قرآن ظهر بس إشعار بعض صدقة الفطر الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر في التجارة ذلك المملوكين غفتري يزكى زكاة تقول كشيء يزكي دا مالك تقول في تجارتهم أو يزكي لا يزكى في الفطر دوارا بور كشابتي وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان والذكر والأنثى والحر والمملوك ساعة من ثمن أصاع من شيء فعلى الناس به نصف ساعة من فرج وكان تکي محادثه معاويه وي او د ناس وي نو په دې کې د پیغمبر مبارک حدیث موجود و نصف ساعة من قمح او یا ساعة على كل اثنين افق موجود دي شابته وكان ابن عمر يعطي التمر فعوزه من يجب من التمر خلق بعد احتياج على التمرنا نور بشيء ورقني شابته وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن هذا دامن ودافع وي بلا غير بهم والغير استحبابا والكل شيء يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون غريبانان لي قبل الفتح بيوم قال ابو عبد الله بني بن نافع وكانوا يعطون دين بورك ليجمع يراجع مشي لا للفقراء ويجب لا للفقراء ايه ما تم دين بورك سره پارا
اذا راجم شيء بيت المال للارشي فاقبل بالفقراء ولا نور كله اقبل بالفقراء ولا نور كله رجع بيت المال ورقي بالکل صحیح ده او دې زمانه کې بیت المال څه پته لګي دا بیت المال له ورته دي دا نواز شریف پرېټه دا ورسي باب صدقة الفطر الصغير والكبير قال ابو عمرو براء عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة وطاووس وعطاء بن سيرين أيزكى مال اليتيم وقال الزهري زكاة مال لدي زكاة ورکړي شي وواينا فيتم غير مكلف دې کې ما خبرې کړې وقال الزهري زكاة مال المجنون لا غنى مال لما نور کې خپل نه ورکړي عليم مكلف ليسار شابته وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثنا نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير صاع من ثمن الصغير والكبير والحر والمملوك قرات اختتام مال اليتيم کی اشارت جو قال یہ یتیم کیا توئی من مات ابوه وهو صغير موت فکرانه موت خاتمه راشي الانسان خاتمه ته بشارت شو او خاتمه له کتاب ته بشارت